ډاکټر نمبر نه ملایږي نو ګناه خدا بل ډاکټر لا ډاکټر نه دي دیو ورته کوثر النبی بالکل ټیک دی ویغه اصول فقه کې د بالکل کوثر النبی ها ما چې کوم کتاب نوم یاد کړه کوثر النبی ما چې بازار ته نه راغلی کنه ها ولتان کې جاب شوی ملاوي څنګه غواړي پیسې به ورکړ دو جلدو کې یو کې او یو کې کنه دغراو والا سو پیسې وی سو پیسې ورکړه ما دی ورو والا ها یو جلد صحیح ما ته دې په توسته او دې بهترین کتاب دی د دې یو بل کتاب هم دی د عبدالعزیز فهاروی هغه په دو جلدو کې دی هم ډېر مزیدار دی دې څه له خدای جبایل ورکړي او دې غریب مشهور باندې بل څه حاصل او دې په خپل لیکي چې افسوس دار چې ما سره مخکې نه پته وي نو ما سره څه ډېر زبردست دا چلونه باندې خلک کوي او برای کوثر النبی کې یو مولا په د باندې اعتراضونه کړی دی مولا سره مناظره راغلی تاسو کتلی ده ډېر وګړه چې دې سوې ما او تاسو دې دې وایي د څنګه مدیر د چې بیا خلک کوم جوابونه ورکړي او خط لیکلي او بیا د لیکلي څه څه شي تاسو مثال یو کوزیر یو ټوټه او د زمان مثال دا دی لکه دریاب او بیا چې کوم مقدمات هغه ته د خط په ذریعه لیکلي دی جواب مانه لکه دولت ما ته مخکې کتلې لکه دولت اشکالات ورته لیکلي دي اصل په خله کې دا هیڅ جواب نه مانه قبول دا اشکالات دي بیا حل کړي په خپل او ناشنا سوالات دي کېږي او غالبا چې د دوه ډیر څه د درې ډیر کارو ماته غریب وره چې خدای دې سړي د کمل امر کړی اړه یا د دوه ډیر کارو دي یا اتیش تو کارو یې کړی دا و پاتې یوې خلک سره وتی کوي بلې خلک سره نه کوي او یو په یوې سره کوي بل په بلې سره کوي او ګناهګار دی کنه دی خود ګناهګار دی دا په معلومات خبره ده هغه بل خزه وتوي چې ما سره جما مکوا بل خزه وتوي چې ما سره جما مکوا نو بیا ګناهګار او هغه چې مطالبه جما کوي او دې نه کوي بیا ګناهګار او کله دې شي کوي چې دې وخت اگر کې د خدای اجازه ضرورت کنه او کله حرین عزل کې د خدای اجازه ضرورت لیکن عزل په دې غبارې استعمال کولی شي چوټه خاندان والا ګولې استعمال ورڅنګ دي ما و چې د عزل د صورتونو لپاره کته دا ارث صورت استعماله کوم صورت د جواز د عزل کې جنس استعماله ګولې استعماله قبل څه طریقې ارث چي وي نو بداګول طریقې استعمالوي الله پاک نارینه ته ضرورت کړی جایز کړی او چې زنانو ته د بد د نه بل شکل او همت نو ورکول چې ول الله ته حکمت مولانا ته متخصص ده مدیر ده دا کې بس ما ځان دا نو خصوصي زمانه خصوصي دا باندې ما ته ځان دا ورته خدای ولا خیر ولا شر له شاعر له دې برکتونو په شاعر سره نو زور شاعر ها اته سره ولادي په داسې حاصل د مسلې څه شو سړي دې د سلور خو اجازه ورکړې دي او بن د دې لپاره یو لاند خبره ده خدای سره چې د بل خبره دنه لپاره خدای ولې خبره کوي وی خدای پاک مې د کوټې د ستن نه ساتي څه خبره کوي الله مې د کوټې د ستن نه ساتي
کوټه کې ستن کله لګي کوټه کې ستن نه کوټه مده ده او ستن پکې کله لګي تل ماشي نو خدای خدای دې ما نه ماتي د ما بلاد دې نه ماتي دا خو چې بل خدای خوشي بدل یو مې ملا ماته شو هارون دا اصل کې په سلو کې انصاف نشته د په سلو کې انصاف وي کنه نو دوه خدای یا درې یا سلو سو بعید خبره نه ده او په سلو کې انصاف دې انصاف تاسو بیا وایي یا لا خو خیر دې یو سره جما کوم بل سره کوم څه چل وکړو نو دوه سره بچي یره کدا طاقت ته یو سړی دی متا دا چا یو دوه یو مچا راځي چې ټول نه شي والے بسم الله الرحمن الرحيم باب في الحوادث والنجوى في الحوادث وقال حدثنا لكان يوحنا من يجاز وقال ابن عباس كتب بشركا وفي الميراث يقول حتى وعلى لك من سبيل عليهم على النجوى صحيح باب ما جاء في الحوالة او بل ځکه کتاب الکفاله کتاب الحواله راځي او دا کتاب الحواله لکه ماته زیات مناسبت لري او د مخکې برات استهلال ما ویل کو تاسو یې حواله څه ته ویل کی ځان کوی کلمه دی یو کفاله ده یو حواله ده حواله هدايه مولا لیکلي دي ماخوذ د حواله الغیرات بوز غلی د یو نمبر دیتا نقل کول حواله الغیرات بوز غلی د یو نمبر دیتا قانون تاسو تخیالي زموږ داخله مرچکی وکړي یا زموږ داخله ټماټر وکړي هغه ته بوز غلی نو بیا دا چلو کی چې هغه نه بوز غلی تماکو چی تماکو دا چي هغه نه بیا بوز غلی راځي او دې په دې نه لګي یا دا بوټي وکړي غون دندې وکړي څه پیدا چې دا لګي غټي شي دا بیا راخلي او یو ځای کې نه کوي نو ګوره دې کې نقل شو حواله الغیرات او په حواله کې نقل کفاله څنګه نقل یو نقل کفاله کفل ته وای کفل زم ته وای او قران حکیم کې الله تعالی فرمایي وکفلها زکریا چې هغه ماشوم زکریا علیه السلام ځان ته ځم کړ چې د تربیت بیبي له ورته او کفالی ته کفال دې کړي چې ځان وی څنګه ورس زما په دې ځای باندې قرار صورت ته ګوره چې خبره دی راځي تاسو شي دې نه راکې یو خواده ماته اخره کې زماله دا سړی راکوي باز دا کار شو چې دا دین زما د حواله شو چې زماله سړی راکې چې زما دین ته حواله شو نو اوس به د مدیون نه غواړم د هغه ځامن نه دی نقل راځي مدیون نه به نه غواړم ځامن نه به غواړم نقل راځي در زمین الله او په کفاله کې د ماته ویل کدا د ځامن شو دا مې کفیل شو نو کفاله کې زم د زمین سره په دې په مطالبه کې څه مطلب ځنم به غواړم هغه نه به غواړم وحواله کې بس صرف د ځامن نه غواړم او چې کوم مدیون او دا غزمه بری شو او په کفاله کې مطالبه به د دوارو نه کېږي هم د مدیون نه د تحصیل وي دی مدیون ته دنه مطالبه کو او د ځامن نه مطالبه کو یو فرق باندې پیښ دی دیم فرق یې څه دی دیم دا چې کفاله او حواله په مال کې دواره کېږي لکه په د زما مال او د حواله شو په د زما مال دی او کفیل شو نو کفاله حواله په مال کې خو کېږي اتفاق پکې لیکن حواله په نفس کې نه کېږي او کفاله په نفس کې کېږي اسینګه لکه دې هغه ځامن شو چې روه دې نیم دی موال دې نیم دی موال خو دا سړی پرې ما د مړې نه نیولې دې قاضي له بوله دې ما ته چې پرې دا او دې موال دې تاسو په دې هغه دې موال نه خو دې پرې چې تکله قاضي ته بوتل غواړي زه به د مړې نه دې ته کفاله بالنفس وي څه ورته ویل کېږي بالنفس او حواله کې ځای حواله صرف بالمال ځکه حواله کې نقل وي او نقل د مال د یو د زمینه بل ته کېږي او کفاله کې ضم دی ضم نو ضم په مال کې کېږي او په نفس کې کېږي مال د دنم غوښتې چې من غنم غوښتې او ضم داسې کو چې د مټه ونیسي او مال قاضي له کوي
زید وقت فرقونه اوس راشه مولانا صاحب اوسو اصطلاحات ده په حواله کې چې دا کم دایم دی ته محتال وایي صاحب د دین دایم هغه ته محتال وایي چې کوم مدیون دی هغه ته محیل وایي د مدیون نوم محیل دی او چې کوم ضامن دی هغه ته محتال علیه وایي یا څه د دایم نوم محتال د مدیون نوم محیل او د ضامن نوم محتال علیه او په کفاله کې چې دا کوم ضامن دی هغه ته مکفول عنه وایي دا چې کوم مدیون دی هغه ته مکفول عنه وایي مدیون څه وایي مکفول عنه په کفاله بالمال کې ورته مکفول عنه وایي الله اکبر په کفاله بالمال کې ورته مکفول او په کفاله بالنفس کې مکفول به په کفاله بالمال کې دنو مکفول عنه دی او په کفاله بالنفس کې مکفول به او چې اکم سړی ضامن دی هغه ته کفیل وایي ضامن ته کفیل وایي او چې اکم دایم دی هغه ته مکفول له وایي دا ګوره ټول ما د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مسلک په مخکې مسلو کې ذکر کړ لکه اختلاف پکې شته او ورپسې شباب فی الحواله دي کیونکه معاملات سره ډېر مضبوط تعلق دی لکه بعض وخت خلک په معاملاتو کې د حواله او کفاله کوي نو څه شي شو حواله او د دواړو معنا ته وکیل وا نقل د ذمه نظمتا معنا د حواله څه شو شابه نقل د ذمه د بس حواله الغراض ته محمول د مدیون د ذمه دین لا ذمه د چاته دا ضامن چې محتال علیه دی نقل د ذمه د مدیون نه چې محیل دی ذمه دا ضامن ته چې محتال علیه دی او کفاله څه وایي زم د ذمه سره په مطالبه کې دین په یو کس مطالبه لفظ ملي ها دین په یو کس مطالبه کې زم د ذمه د ضامن ذمه د مدیون سره په چا کې په مطالبه کې ذمه سره زم په مطالبه کې دین په یو دی مطالبه له دواړو وکولای شباب نو نقل د دین د ذمه د بل چاته څه خبره او دا نقل په دې کې کېږي په عین کې نه کېږي بالکل نه نقل د عین خو ممکن نه دی او دین د دنه ممکن چې دا غځي نه تا نو دا پکې نه کېږي ها او دین خو ممکن دی په کفاله کې دواړه کېږي باور په حواله کې مهر جاری په حواله کې د حواله کې رجوع کولې شم کنه شم کولې مولانا تبزان په دې کې خبره آسان شي لږ ځان په کفاله کې رجوع کولې شم په حواله کې کنه شم کولې مثلا مې پرون ویلې وو اجمالا او تفصیلا وره دې سړی دی او د باندې زما دین دې ضرورت او دې ماتي په هغه حواله کو هغه راغی هغه حواله وشو چې حواله وشولا لومبه مسلک پکې دا دی چې دې کې زما رضا له دخل شته او کنيشتا امام احمد ابن حنبل او جماهیر کوی چې رضا د داین له پکې دخل نشتا پر داین له فائدہ ده دنه دین نه وروي دا نه وروي لیکن پنځ دا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په معاملاتو کې امام ته بیرو قیاس پاتې شوی دې معاملاتو کې هغه وی رضا د داین له دخل اسنګه دی غریب دی مثلا ودنه دین وستیشن کنه نی کال پس پیرا کی میاش پس پیرا کی دې زمانه کې تخصیدی نشي کور به دی پلار به مرشمال به ته پاتې شي ګټه به وکړه به کړه او مالدار له بدمعاش دی او چې هغه باندې نه خلک او سباغه کې دین نه کا قدر کوم بلوز راشي بلوز دې حتا غدا بیا راځي په دې هغه له غیر ولا بس ګوان شي هغه ته نه خاطر لو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې رضا د دایم دین داغه په کې ضروری ده جماهیر احمد ابن حنبل رضا ته جت چې له فائدہ دا امام سوي ته حالات ته وګوره اوس به بدمعاش چلی دی حواله وکړه او هغه نه اقوال او سلوک دې له یو کړو اخره کې سترګې برند کړې خیر خلاص ګرځي دا یو مسله شو دغه مسله صدا دغه دا چې حواله کوم وخت وکړه حسن بصری وایي اسوي وی که حواله او هغه وخت دی مالدار نو حواله صحیح شو
او کنه رستو پته ولګېدله چې دا خو مالدار نو دا خو غریب و ما سره خو د دوکه وکړه نو بیا نقل شو خبره بیا نقل شو زمونږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سوی او ائمه بعد کې سوی هغه وینا چې د زمینه هغه ته منتقله شو بس د بیا نه نقل کېږي ولدا دویمه مسله شو ها هغه لومبه جدا و دا جدا و حسن بصری سوی چې دنه هغه ته نقل شو په هغه وخت حواله کوله مالدارو نو بس دا حواله صحیح شو دنه باندې غواړم او که په هغه وخت حواله کوله سو غریبو نو بیا دا حواله صحیح نشو دنه غوښته شي ائمه اربعه سوی ائمه ثلاثه سوی زمونږ نه علاوه هغه وی کاغه مالدارو په غریبو چې حواله او شو بس د دې ته بیا نشي د خیر دی زمونږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سوی هغه وینا چې حواله کله او شو کله ما پیسې راغله وتل ممکنو نو بیا خو ټیک ته حواله صحیح ده او که توار اصله زما مال حلال کېده نو بیا به زه واپس راځم دې کې یې مسله سره مختلف ډول سره او توار څه ته وایي تواری ته ویل کېږي چې هغه انکار وکړي چې ما حواله نه ده کړې اوس بس ما سره بینه نشته هغه انکار ما حواله نه ده کړې یا خدای تا خو ویلي نه نه دی قسم یې وخوړ نه ده کړې بس زه دلته نشم وختې د امام صاحب په ائمه ثلاثه وی نشم وختې یو ځل انتقال راغلی امام صاحب سوي اجازه ده وختې زه په هغې حراجي اله او په دې شرط چې زما پیسو ته رسم چې پیسو ته نه رسم نو زه پرې راضي نه یم نو بیا غواړم یو صورت دویم څه دویم دا چې قاضي له په اخلاص حکم وکړ دې مفلس شو او قاضي رضی الله او قاضي وجدا سره غریب دې نه غواړي تر هغه پورې دې مالدار شي دا خو زما مال هلاک شو بیا نو زه به څه چل کوم زه به واپس راځم او په دې باندې به رجوع کوم یعنی په صورت د طوا کې چې زما مال هلاکېږي یعنی مفلس مړ شو دې مړ شو خو صحیح نشته مفلس نو بیا زه راځم او د باندې به رجوع کوم نو په صورت د چا کې خو دې کې یو خبره بله ده د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پر یو مسله کې صاحبانو سره اختلاف دی د صاحبانو په دې څو صورتونه دي یو صورت دا چې د انکار وکړي زه به رجوع کوم دیم صورت یې سره چې دې باندې قاضي فیصله د اخلاص وکړي زه رجوع کولی شم او دریم صورت یې سره چې دې مفلس کړ شي او د امام صاحب په دوه صورتونه دي یو دا چې دې مفلس مړ شي دویم دا چې دې انکار وکړي او قاضي فیصله نشي کولی د په حق کې د تفلیس لکه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه المال غاد ورایه یو سړی به مفلسی او قاضي په فیصله نشي کولی ولې نشي کولی چې دې شي قاضي فیصله وکړي چې د مغواړه دا غریب دی او دې سبا مالدار شو چا ورته هیبه وکړه مال یې ومونته چې د یو رشته دار یې مړ شو او هغه رشته دار چې مړ شو د هغه نه ولا مالدار دی زه نوم درته نه یم خو زموږ په دې علاقه کې د دې تنګي په علاقه کې یو قسم خانان دي چې هغه د زرګه او جرګونو مالکان دي ښه څونه هم نه دي څونه هم نه دي د څونه دي د زرګه او خدای خو چې 2000 د 15000 جرګه ځمکه وه اوس خو تقسیم شو 2 ځمکه دا د پیسې د کم نه راځي دې غریبانو به لرونه تیرول دې غریبانو بدل ته چې چاله چاپانو لرونه جوړ کړو مردان ته بل د به خرڅو دومره غریبانو چې ته یو لور خورې واده وا په مردان کې په دغه نوابانو باندې او دې سره تعلق هم دا غلور خورو پاتې خبره مالدار کې واده شي بیا په چاسه کې امړه شو د شپې لرونو تیرولو والو او سار وختي د 15000 پر 12000 جره په مالکان هغه میراث ولا راغی هغه ارث ولا راغی نو چې د امام صاحب هدايه کې دی ته ورته چې المال غادن ورایه سار زی رضی ما خام او سار نو ماته دا خبر راځي د امام صاحب دغه دوه قسم توا دغه دوه ګڼي او صاحبین دا درېږي او ائمه ثلاثه وي جنا پر یو ځل د قلبین غراغي دوباره واپس کېدل نشته بس دا څنګه سبق نه خلاصه فمن في الحوادث وهل يرجع في الحوادث رجوع شيء مديون او كنا وقال الحسن وقتاده اذا كان يوم حال عليه مليا جاء فشرط فاغرض اذا كان يودا مديون فاغرض حال عليه بحوالته ولا مليا المنزل جاز وجاز السمع هذا جاز لا مطلب نبي جاز لا مطلب نبي حواله جائزه شو جائزه نشوا جاز السمع اذا حواله نافذه واپس مسعود نشي کوله او که په اگر واسطه په حواله کوله غریبونو رجوع کوله شي
تمام. وقال ابن عباس يتخارج الشريكان. دو تغذوه بمسئله کې امام بخاری په مونږ باندې رد کړي. لکه ما ته ګوره دو شریکان دي او تقسیم یې وکړو. څه مال په دکان کې پروت څه په خلکو قرضونه دي. په دکان کې آسان مثال په دکان کې کمال د 500,000 دي چې په خلکو قرضونه یې هم د 500,000 دي. دا یو کسو یې لکه زبدا عین والا نه او ترا دیر والا د ټیک څه دا نقد استاتې دا ولا نه سامان تاسو او چې په خلکو کم قرضونه دي هغه بزماشه بزر او باس. اوس دې کې مسله سوي ابن عباس سوي وي کله د یو قرآن واقع بل دین واقع اوس هغه دې زمانه وته خلکو انکار وکړي چې موږ نه ورته سبق کوما ابن عباس باس اوس رجوع نشي کولای طبیعت هلاکت راغی رجوع نشي کولای د قرنګي مولانا سے ماته ګورا ای مسله څه سوي ک په دې حواله کې سوال راغی رجوع نشي کولای موږ وایو نه دا مسله د ابن عباس موقوف روایت ته رجوع کولی شي زه په راضي پدېو مچې دین ما واغېست چې دا دین ته زماله ورسیږي او دلالتن د دې نه څه معلومه وي چې کچرته دین ته زماله نه رسېږي د پاګلې مچې هغه نو مقیسله اگر او باسه چې کوم مقیسله متفقون علیه به قانون دی او مقیسله هغه مو باسه چې هغه سلام خلافي مثلا تخارج الشریکان دو شریکان یا اهل المیراث دا پلار کې مرکو 50 دیون یو سامان نقد یو وارث ویلا نقد بزوالم ابل ویلا خلقنا قرضون بزو وصول کوا دور پسیشا ويأخذ هذا عينا وهذا دينا هذا دين بزو باطل فإن طبيعي لأحدهما لم يرجع على صاحبه اچھا عین واقع ده مال حلال شو فقبل لجون شکول هذا رقمون غموایو اخو ده کوتاهی ده ولې تا حلاکو او دا غدین ولا نروزی رجوع دا مسله مقیسله تا متفقون علیه نه ده دغه د صحابه او اثارو کې اختلاف شته دی یو څه پدې مثل الغني یو مدیون دی او غنی دی او تار مټول کې نه در کوم سبا ظلم دی فایده او چې حواله شي او تاسو یو مالدار باندې فلیتبع دا مالدار اتباع کا ورحمت او جماهیر سوی وراده د دایره لپاره د خدمت او موږ وینا فلیتبع امر وجوبی دی امر استحبابی دی هغه دغه ودا ما چې بیا وسره کوما امر استحبابی دی لو سره دا ور راځي نشتا او موږ وایو تواراله شباب بين أخلاص تكتل مفلس شوي وره إذا كان لأحد عليك مديون ترى مخاطبة جاتك مديون أي مديونا فبتا دا شيء قرر بيختار حوالك عمل في رجل جزائي يا رمان داري أو أخذ عمينا نشوف لو أي مديونا كتل مفلس بدينا فس نفله أن يتبع صاحب الحوالة ويأخذ دارنا بأخذ دين ذي أبوال من نموي في مديون مفلس شو مدينة أبوال خبر دې چې زه ضامن نه غواړم البته ضامن مفلس شو دا به بیا رجوع به مدیون کولی شي ها او دې نه حدثنا محمد بن سقال حدثنا عن ابي سلمان يا جابر رضي الله تعالى عنه الله عليه وسلم قال رجل من المعروف ذلك فليتبع او امر الاستحباب بذلك الوجوب ها بل وارثان فمشوره دا حواله ده بیا د وارثانو نه غواړي په حواله په کفاله کې بیا غداین غواړي ښه کداغي په اذن وی او کداغي په اذن نی بیا نشي غوښتي کله اثرانه او خیراتي چې در کوم ته بیا نشي غوښتي او کداغي په اذن حواله او کفاله کې بیا رجوع په موجود ټول شي دا قرګي کله وارثانو په اذن وشي ته موږ پلان حواله وکا یا کفاله من بدر کوم بیا رجوع ټول شي په اته خیرات ګټي او پاتې ته خدای هم بقدون بزور کوم نشي غوښتي یو تر جاوي بیا کدا څه دی څو فالبسي شام قال كنا نزعل النبي صلى الله عليه وسلم وحده الذي لكن قال صلى الله عليه وسلم عليه وقال لا وقال كان قال يا صلى الله عليه وسلم وقال فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انا صلى عليه قال انا عليه وسلم قال قال لا صلى عليه وسلم قال صلى عليه قال انت قال يا قال عليه وقال لا قال صلوا على صدر صلى عليه يا رسول الله صلى عليه ايه لازم پولیس شي زمون پریشیا به شافعی سے به منتظم ورګه زمون نه مراد صاحبین دي صاحبین او شافعی سے په رجوع نشي کولی لا متبرع الله اکبر کوئی خبر او د احمد او د مالک او د امام ابو حنیفه سے په رجوع کولی شي مطابق قول صاحبین دي ها
دا ورپسې شه بسم الله الرحمن الرحیم وارثانو باندې ها کتاب الکفالة کفاله زم د ذمې سره په مطالبه کې مطالبه کې موږ په دین کې نه دین په دې هغه سبا انکار او یا نه راځي دنه دی مطالبه پر دوام او شافعي سبي بالابدان جائز نه ده او د امام بخاري اعلان مسلک ته احناف ته دي زمون په بالابدان جائز ده او بالابدان سمانا حاضرون به مجلس د قاضي تا شبا باب الكفالة في القاضي وبه الک فرض او دین کې فرق باندې کلی کنه نیکو دین عام دی قرض خاص دی قرض څه ته ویل کېږي اعاره الدراهم والدنانير یا اعاره المثليات دغه په سوال پیسې ورکم هدا واخ دې ته قرض وي دینار ورکم یا غنم ورکم یا جوار ورکم دې څه ویل کېږي قرض او دین عام دی ما ثبت فی الذمه څه ویل کېږي ما ثبت فی الذمه دا چې ما د لکم قرض ورکړی تم دین وي او د ما کتاب هلاک دا غي پیسې په پوری دي دا دین دې قرض نه دی د زمانه غصب کړی دی او هغه مغصوبه سره هلاک ده دا څه چي دی دین دې قرض نه دی یا د ما امانت ورکړو او دا امانت کې خیانت وکړ خیانت یې نه کړو هلاک شو خدما هلاک شو د خیانت وکړ او هلاک شو دا دین دې قرض نه دی د ما کتاب مستعار ورکړی دی دا خو امانت ته هلاک شو زما هلاک خو د پکې خیانت وکړ د به احتیاطي او کتاب هلاک شو هغه قیمت په دین دی قرض نه پېښه په خبره نو قرض خاص ته او دین قرض اعاره د دراهم یا د مثلیات ته ویل کېږي او دین عام د قرض ته وایي او مطلق ما ثبت په ذمه هذا ذمه یو شی ثابت شو هغه ته وایي قرض او ديون بالابدان وغيرها غير ابدان دا غيرها ابدان تراجي ولې بالابدان کې پشافي تبرادو کو بالابدان کې پشافي رزو کو او غیر ابدان لکه مال بنا کوم د مال دې مطالبه کې شو بالابدان کې استحضار کې مجلس او پر غیر ابدان کې بس دوړو غواړم څه به دې وکي روز دا بالابدان ولا کبي څه باندې کې دلیل دی عمر اولېګو هو چاله د حمزه اسلمي ده مصدقه دی واقع یو سړی په جاریه د خپل وین دي سره جما ممنوع ده خځه سره جما کول چې خو د خځې وین دي سره جما نشي کول فاخذ حمزه من الرجل كفلاء نو حمزه سره مثلا نو معلومه چې د سره سو جما خو کړل او دې مجلس ته عمر ته بوتل دي نو کفیلانه دی واغشتل حتى قدم على عمر دا کفاله بالمال شو که بالنفس شو اوس بالنفس شو دا په شافعي کې عبارت شو وكان عمر قد جلده 100 يسل دري ولا ورقي دې مسله کې وسنګي مالک او شافعي سه وی کدا سړی د خپل خدي ویني سره جمع او رجم د مطلقاً نه وکړه و ذکر دی رجم مطلقاً زمانہ دا حکم نه خبر دی کنه دی که خذي وتویلی کې دا تعالی حلال لو کوته نی ویل اوهو په دې سړي سره رجم مطلقاً سمانا مسلې نه خبر دې کنه مطلقاً سمانا که خذي ولا مباح کړي او که نی مباح کړي دا چا مسلک شو د مالک او د شافعي امام احمد ابن حنبل سوي وی که خذي وته مباح کړي د مالک دې سره جما کوا نو بیا ور باندې حد رجم نشته بیا ګناه ولې پر دې دې راستاخو نه که خذي وته مباح کړي نو بیا حد اشترجم نشتا او که خذي مباح کړي نی بیا څه دی رجم نو پېښه په خبره یعنی بیا چې ما معنا د حرام نه هغه پدې او سره فرق څه چې که خذي وته مباح کړي چې دا جما وسره کوا نو حد او که خذي نی مباح کړي رجم او زموږ د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په نسبت باندې تعذیر دی پېښې په خبره خو کله تعذیر دی په هغه صورت چې حکم وطن او معلوم حرمت وطن او معلوم که موږ دا وایو که حرمت وطن معلوم او بیم کول جما نو رجع
او که حرمت وزنو معلوم ده دا خیال دی چې دا مې د ښځې وینځله او ښځې سره جما جایز د دې سره به هم جایز دي نو بیا تعذیر د حد نشته لکه نه پوه شئ په خبره یو ځل بیا ووایه د شافعي صاحب په نسبت باندې رج او د مالک په نسبت باندې رجم دی مطلقا که مسله معلوم نه که نه معلومه که ښځې مباحه کړي که نه مباحه کړي او په نسبت د امام احمد ابن حنبل که ښځې مباحه کړي یا حد او که نه مباحه کړي او زمون په نسبت باندې که د مباحه کول پرېږده که د مسلې نه خبر و چې دې سره خو جما حرامه ده بیا هم جما کوي نو بیا څه شی دی رجم دی او که د مسلې نه نو خبر دی وایي د ښځې سره جما جایز دی بینې سره به هم جایز دی بیا څه شی پیدا کا بیا تعزیر تعزیر بادشاه څومره ورکولی شي ولې ځکه امام صاحب وایي چې حدود او قصاص تندرئ بالشبهات شبهه ده دا خیالو د ښځې سره جما جایز ده نو د ښځې بینې سره به هم جایز نو حد ساقط شو او تعزیر به ورکوي نو موږ وایو وکان عمر قد جلده 100 تل دورې ورکړي دا موږ تعزیر باندې حمل کوو پوهېږې او زمون مذهب ولې راجح دی فصدقهم د دې خلکو تصدیق وکړه چې دې خلکو ورته وایي چې جما یې کړې ده د ګواهانو تصدیق وکړه وعذره بالجهالة او دې معذور وګرځو په جهالت باندې پته ولګېده که نه چې د پته نه وه ځکه یې حد ورکړه نو چې کله ته جهالت راغی نو دا حد چې ورکړې دا هم حد نه دی دا سل دورې بلکې ځکه حدود تندرئ بالشبهات شبه مناسبت دغه چې کوپلی ته هغه چې زما له عمر صبر علی بوزه ها عبدالله مسعود ته وایي ورانا ته جو خبر ذهن کې واچوه تعظیم چې بادشاه ورکوي څونه به ورکوي په درو کې نو بعضې حضرات وایي لسو درونه زیات ونه ورکوي څوک وایي څلوېښتونه به زیات نه ورکوي لیکن راجح مذهب دا دی چې څومره په مقرر د حد په شریعت کې هغه به ورکوي د هغې نه زیات نشي ورکولی نو په یو ځای کې سل مقرر دي که نه شابه دی زمونږ ګورې زمونږ په مذهب کې پکې یو قول بل هم شته امام طحاوي دا ده چې دا کوم شریعت کې کوم حد مقرر د هغې نه متجاوز هم ورکولی شي دا زمونږ بعض علما وایي شابه دی اشعث عبدالله بن مسعود ته وایي په مرتدینو کې دا بعضې کسان مرتد شوي مناقب ته لیکلي چې 170 استبهم توبې طلب ته وکړه وكفلهم زمواران توالا فسنون التخليجة فتابوا وكفلهم وقبائل في مداران كل شيء تاسو غره دي خیال ساتي چې سبب بیا انکارونه کوي دا ګوره کفاله بالنفس قال حماد اذا تكفل بنفس فمات او غسلي ملك فلا شيء عليها ولي ذکر دین خو نه نقل کیږي کنه د خو په استحضار د مجلس باندې کفاله کړي وا چې مړ شنو کفن کې قاضي نه شي راوستي خبره خاطر او کفاله د دین دغه په مرګ نه ختمېږي هغه کې دین مطالبه ده که مولم شنو د دین مطالبه ده کفیل نه کولی شي شبا وقال الحكم لا دري يزمن او په کفاله بالنفس کې راځي مړ شو نو دین بغواړ مو وایو نه کې صرف احزاب کفاله کړو په دین نه وته ها دا حدیث دی هغه وکړه ها ابو هريره وجه نبی علیہ السلام نے ذکر کرے تعمیر رجل بنی اسرائیل والے کو بعض بنی اسرائیل نے یوسف کو جبل قرض دینار راکا دیوتوی اختنی گواهان دا ولا کتاب گواهان کما وقفا بالله شهیدا الله گواهیا قال فاتني بالكفيل دې مناسبت تبع چې رسول الله مبارک داده ذکر او کده کفیل خو جایز ذکر کفیل دا کفیل تو استار دي مال سبا زموال قال كفى بالله وكيلا اي كفيلا قال صدقت اگر چې بس ته پدې وې صدقت نو ته غوښته جواز شته دی دا نه چې ګناه ده په کفیل غوښتل کې په دفاع دې اجازه زل دینار ولا وزري ورکل اجر مسمى پوری فخرج في البحر اي کله براکه لان کې ورل بدر کم لان کې ورس اوس دې غریب چې هغه ورځ نو دې لا بار وته یورګه دې سړی انتظار کومه چې راځي ما دا غزل اشرف پیروړي نن کې هغه غزل اشرف پیروړي خپل راغلی وبرکت تبارک شي دې غلا ولا دې غال یو من لري هغه سوچ په چې خدای ته ما وکیل او کفیل کړي کشته شتنه چې پکې لار شم خپل راغلی دې ته پورا لري
هغه لرګي سوري کا هغه پیسې پکې واچو دا څه غوړیا ده هغه مسله ده ثم انتما سبع طلبوا قص حاجت وغير كلكم بطلبوا قدم كبير كبوها يختم عليه كراشي بدي داين باندې اجل د وجنا الذي اجله فلم يدمر كبير منغرب پر اخواري وکا فاخذ خشبه غير سوري فقال فيها الف دينار او صحيفه منه الى صاحبه ثم زجج موضعها سوري بان کا كم کې پیسې واچولې بند کا ثم اتى بها البحر فقال اللهم انك تعلم اني كنت تسلم فقال ذلك اطلاق الذين ملك في ذلك فقلت كفى بالله كفيلا فرجي بك فتراجي मैं शमाने शहीद وقال فقلت كما بالله شهيدا فرضي بك وما كنت قال جد مر كما ابا قيل الذي اغمل جد تولتم فلم اقدر قال يا خدای امانت درکو تی ولا ورسوا فرما بها في البحر حتى ولجت به ذا لرګي بدریا په اخر ثم منزل بلا او پدې کیم طلب كتب جدا په پردي مال ضایع کو نه باغی کیم طلب د مرکب کو یا کوجه بل چې د ضایع نه دا پیسې نه رسیدل چې ولا خپل حق ورکما خرج الرجل الذي كان أسف وضعين ينظر لعل مركبا جاء بماله كديش مركب كثير أشياء بل كان المال وركل فإذا بالخشبة الذي فيها المال وذا تفتنا وذا الخشاك تفار حديث كلا دي كون الله فأخذها لأهل هتبا فلما نشرها تبرقي ولا رو برو فأخذ وجد المال والصحيفة ثم قدم الذي كان أسفه أغمديون إذا ولا قرض وركله فأتى بالألف الدار ولا خير فيها كرسيدني نور ورکو دا یې شی څه پته لګی تلې مې او هغه ځکه غردول چې نیټه پورا په خوده غوا او کفاله کړی و وقال والله ما زلت جاهدا طلب كنت فصلت مرکب کې اتا تمام لو وجدت مركبا قبل الذي اتيت فيه دغه مرکب د مخکې بل مرکب بنو شو فکراله قال هل كنت بعثت الي شيء قال اخبرك اني خبر دركم اني لم اجد مركبا قبل الذي جئت به قال فان الله قد ادى عنك الذي بعثت في الخشبه ما ترسل لي دفاع فانصرف بالالف دينار الى 10 لاخ بالقول هغه څومره خساړیو وای کنه الله تعالی مدد دې څومره خساړیو یعنی به چې څه خبرې وروړه ها څه خبرې لګي به دریا بوډي کنه لګي نه څه خبرې او کفا بالله کفیل دې مناسب دا فاتینی بالکفیل دې مناسب شو دو کسانو یو بل سره عقد کړو حلفه دا مخکې وخه اگر ورولي یو بل میراث په وړه او دیو بل کفیلان بو دغه مناسبت د باب لیکن درستو چې آیت الموارث نازل شو الله حلف بالاسلام هغه منسوخ شو شابه دون دانه چې کني رحمت نه و دون سوا دا بنا دی به مورو دی به ضرور ولې څوړه ده ورما ده یو نقطه ویلو که تاسو یې ولکل جعلنا موالیا دا ناسخ شو ورخه او آیت الموارث او چې څوک چې لا وصیت لوارث ناسخ دي نو ما ویلو چې هغه خبره واحد ناسخ د نسل شي ګرځي اگر چې ګوردا د مخ خپل راځي بعض علماء چې خبره مشهور ناسخ ګرځي ما وایي چې نه د خبره مشهور هم دي خدا متواتر دي نو دا ځونی یو ثبوت دی دا ناسخ نه شي نو هغه صرف ما تعین وکړه هغه ما رسوک لا وصیت تعین چې آیت الموارث ناسخ دی د آیت الوصیه لپاره ثابت دی مناسبت د باب چې نصر یو بل سره مدد کولی شي نصيحه وذا قد ذهب الميراث ويوصى وصيه ملک کولی شي نو دا افاده کې دا کفاله او وکاله براله دوه پسې الکه الته یو خبر پاتې شو اوه هغه حواله د کتاب براءت اختتام پاتې شو ها هغه ډیر واضح دی کنه صلی علیه یا رسول الله کله مرشوي ده او دې به جنازه اخرى وتيه بجنازه اخرى دغه خاتمه د کتاب ته اشاره وا شابه دې شوی دی را به قال الحسن اذا من اعداد صاحبين وشافعي سے مسلک دي ها او تیر سے کیا مسلک دي ان صاحبين سے رجوع نشي کولای او د جماهیر مسلک دي کنا
رجوع کولی شي دا وارثانو باندې ها خو خیر دام کفاله نه را دې نو موږ لږ جواب دا کو چې دا کفاله نه الله تبارک محل دا به دې دا ټول تبرو یا دی دا کفاله نه وها جابر سے بھی ضرب کم ہاں درے دے ہوتا ہے اللہ ویو درے دے ہاں اما یو منادی ته منادی आवाज او دې مپنځه باندې کوو په دې نبی صلی الله علیه وسلم یو لا پیرا کلا نام یو شمیره ده هغه 1500 وی خو مثله هغه کدرې لا پیدا کړی مناسبت سره د پیغمبر علیه السلام د وفات نه پس ابو بکر رسول الله مبارک له وعدو او د دیونو کفاله وکړه نو دا خو صبروي محل وا د ټول علماء چې رجوع شي کولای دا کفاله نه ده ابو جواب دا هغه چې ابو بکر صدیق څنګه شو په مکه کې او هجرت حبشه ته کاو او ابن دهانا ولا امان ورګیا دي دې مناسبت سره مناسبت لري خفي دي لکه حواله او کفاله کې سړي د ضرر نه مديون بچي سړي د ضرر نه مديون دي بچي ګل چې څه لګي دا سره ملي جوار او د امان سره سړي د تکلیف او د ضرر نه بچي پدې تو خفي مناسبت دي ها ابو بکر لا اضافه مفعول به لها عقد ابن دغينه ابو بكر سرا الا مگر په دې حال کې په دې موایدینا دین چې مسلمانان امام الله په کوګل کې نه دي قال عبد الله وقال ابو طالب حدثنا عبد الله بن موسى عن الزهري قال اخبرني عروه بن الزبير عن الشيخ قال سمعت ابويا قصد الى وما يدينان الدين انا لا ترى شيء انه يورد مقالات المتطالب النبي عليه السلام ترى فإنها لبكرة وعشية صاروا ما أمرات مراتنا ألزام الاستيعان فلازم أن الجهل صاروا ما قامين دير برات فلما أبتل المسلمون فإذا المشركان خرج أبو بكر مهاجرا قبل الحبشة التي بنت نور صحابه حبشة هجرة يبارك الغمات طولة الدين دي ابن دغنين وكافره لقاري سبيل الأرضاء أو سلام الله قال اين تريد يا بابا قال فاخرج القوم والاسلام يستينوا وتنغويه مجبور كفقولون وانا اريد ان اسيح في الارض وغير لك كذا ابن دغان كافر بس خذ ما في كذا سير بمزم وعبد ربي قال ابن دغان ان لسك لا يخرج استاذ فلا منذ ولا يقبل ولي انا خلق تقرير انك تكسب المعلوم وتصل الرحم وتحمل الكلب وتقضي الليل وتعين على نوائب الحق ولذات صفات أغل خديجة كذا فعل النبي عليه السلام أو ابن دغنة كذا فعل أبو بكر فصار إلى هذا أبو بكر أو رسول الله على نسبة فما كان على صحت حالات الاتحاد يطلق بها السيدان فإنك أنا لك ذلك الجانب أمان لكم ذل أمان لكم فرد وفشة فعبد ربك ببلادك فأصبح عليه ابن دغنة وفشه سفره وسرع أبو بكر سرع وفشه تاسو چکرې ورو اشراف چکر له ګورمانه لوي ده اشراف سردارانو د کفارو د پورې او دې چې ابو بکر صلی الله علیه وسلم په دې ګورل نه فقط مستقبل پیدا ده ولا يخرجون من نفس شيء الفضل الذي يحسب المعلومه تيجي بتفسير ويلي ويدل الرحيم ويحمل الكل يخرجون ويعين على نوائب الحق فانقذ قريش نقوما قريش نافذ قويما جوار امان بالدغنا او امني ورث ابو بكر لرا امانوني الله وقالوا ابن دغنه توجد يو شرط فكيرا ادا كده العبادات فقط کو جدا في وبعدنا مرحبا بك فليعبد ربه في ذلك فليصلي وليقرأ ما شاء ولا يؤذنا بذلك مثل بذلك هذا السري أغفله ولا يستعجل به اختار استعلاء بالعبادات نكي لكنهم يريدوا أن يفتتنا بمفتون بشكل لنا وباتي وخليل مفتون يدتبه لمسلمانا بل بين قبل أول تويت سيدنا حكاري عن الظالمان قال ذلك ابن الدغين لأبي بكر وذا أولي لك أبو بكر بجاور التلاوة سيدنا وذا مشركان ومشومان وخلق برجال الشوي دي يريد الجاسنا أخذت وذلك فتقالوا يعبد ربه في داره ولا يستعلنوا
او استعلام نه بالصلاة ولا بالقراءة في غير ذلك. فيجي بخبرنا ثم بدا لأبي بكر يا واضح أبو بكر فقدنا مسجدا يوم مسجد بفناء ذلك وبرز وبار أبو بكر والتسوار سواء إذا الشرط خلاف والدية وجب ولا بار الشرط خلاف والدية هو خلاف إذا الجنان ولا ناس يأخذ المسترد عليه بمجبورة ذكر الشرط خلاف والدية او یادا ثم ابتنى مسجدا لذا قالوا اذا تكون مخه ځان یو رکوټ چې ګوتره جوړو یو حایل دیوال بطل کما د دغه شرط برقراري لکه چې دنه دی څنګه څه په دې نه سره او زما کار به شي پرې دې اخوان خلکو مخکې وره دو جوابونه ده وبرادر فكان يصلي في روايه القران فيتقصر جمع كده بقدر النساء والمشركين وابنائهم في بلاد بدل وتعجب لقول ونظر لقصة أبو بكر رجلا بكاء جليل الكيو كثير البكاء لا مبالغة لا يملك دمعه فخلص قانون منتج كلام القرآن المستوى نقول يا ربي خبري كردان قريش التي مشركان بي إذا من دابا شيخ المسلمان نشي فأرسل إلى ابن دارنا فقدم عليه أبو بكر ساستاذ الكراشة راغب ابن دارنا فليكا خيام وأشواقه فقالوا إنا كنا أجرنا أبا بكر على أن يعبد ربه في داره لأنه جاوز ذلك الشرط تجاوزه جوړ المسجد بفناء داره وعلن الصلاة والقراءة ويريد في مفتوح لشبكيه وخلال منفعته وشع فإن حب أن يقتصر على الطريق والطريق يعبد ربه في داره فعلى أولي كذا عليه جزائه وإن أبانا إلا أن يعلن ذلك إذا الذي خبر إخكاروالي في الإعلام في إخكاره فتله تدق وأسواله في كتاب تقبل أمان وقصه بما لا تسواله فإن كرهنا مبدل أن نغفرك في مستعى أسماء أمان دي ممتاز مشري ليو طبعا أن نغفر عقدك أن نقضي عقدك أو ممكن إقرار كون كنيو مقرين نيو إقرارنا ثابت كون كنيو أبو بكر الاستعلان ما نبتي قالنا قال عائشة غالي بن دغنا أبو بكر قال علمت الذي عقدت لك عليه فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترد إلي ذمتي فإن ذا لكم أن تسمع العرب يعربوا كذا خبر مشورة لأني أخبرت في رجل أخبرت ما نأخذ بجنة لك إذا ما عقد ما شقهت ورجل عقدت له أبو بكر إني أرد إليك جوارك تاتا نقبل من وقصت وأرض ذرالين بجوار الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم تغيب أمن مالا بخذي من راكي رسول الله بخذي بسوال كي مالا بأمن راكي خلاص لنا خطأ كمتير وأرض بجوار الله خلاص ذلك خطأ ونبي السلام يومئذ بمكة فقال الرسول صلى الله عليه وسلم قد أريد ما تأخذ بذلك الجرسة فإنه سابقة يو خورا كمال جيجنا لا تنخلق بفمين دو دروكي العبتين حرتان دو سنجستانين تكاني جزمشي فهاجرة نقول كارواني ونكا بفتي ونشارة وصحابة تفتش مدينة مراد فهاجر من هاجر قبل المدينة حين ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع إلى المدينة بعد ما كان هاجر الحبشين بعد وتجهز أبو بكر مهاجرا أغم هجرة لا سياسة وقال شبتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إثمينا شهام أبو بكر لا جاله إذا كان نبي السلام بدأ حبشي غن نزي والصحابة بزي ليه خيالهم أنا عن أبو بكر نفسه ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسحبه وعلى أحد كان سيا وركدت قد في كرد فار صلور مياشتي في هجرته شباب قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ابن عن الشافعي عن عبد الرحمن بن رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول للمتوفى ثم اقل كفالي ولا بل بيارو لحديث شباب يسالون الذي قبل في فتنه وقال وقال صلى واذا قال الذي كتب صلى على صاحبه كان فقال الله عليه سبحانه على اولاد المؤمنين عنهم ومن كان من المؤمنين فمن استترك له فان يتله ومن تشمل مناسبة خاتمه د کتاب ته توفیه کې د اشاره څخه فرات اختتام کتاب الوکاله دا مغه سره مناسبت ده وکاله کې څنګه کفاله کې د انسان ته کفیل پیدا ورکړي یا حواله کې محتال علیه پیدا ورکړي دا رنګي وکیلم د مواري واستدین موکل له پیدا ورکړي ها ټول دوه شریکان دي لکه ته ما وکیل کړی عملو شمېرنې کوته او نیم زما کوته خبر خلاصه او یا په غیر د قسمت کې څه زما وکیل شي دویم زما طرف نو خپل شریک وصوله زما د خطاب قرض دیم دی
او ته په شریکه کوه شابه ادا یو کې شریک چې راځي په حاجت ودا کې او به په دې وکیل کوئی خلک په تقسیم را افضل د بدنو علي په شریک وتا او غته وی دا صدقه ها دا غیر قسمت ته خلق باندې صدقه کول نه ها او غیر د رقبه وکیل کا ها بدا پاکستان شو ها او دار حرب کې دار اسلام کې غیر حربي وکیل کول شي ها او زمان جهداد یا زمان سامان په مکه کې یا چې کنا عبدالرحمن بن امیہ بن خلف سره او د بستاد سی سامان عبادت کو مدینه کې دا کو تاجران مدینه کې منډه وا د امیہ د ترې دوستانه او سعد وسره هغه مخکې خبره او په مغازي کې دی عبدالرحمن په ځان بیا ورغورځولې چې کله بچکاو ها ما وی چې بسم الله الرحمن اغرا لا اعرف الرحمن كل في جنة كاتبني باسمك الذي انا نسيته عبد الرحمن بك نو ما ته رحمان نه په جنة اغزور نوم دی لیک جاهلیت کې چې کوم فقط زور نوم عبد عمر شابه فلما كان يوم بچي کما چې خلک غافل شي نو د پورم د امیه په طریقه بچکوم نو اريد دلر بلا فخرج بلال دوت غونډه توقف حتى وقف على مجلس الانصار أمية بن خلف هو غدر كل أمية لا نجوت إن نجا أمية ويلي من خبر جابا ويريد في منكر في وسكيك خلفت له ابنه خلفت ذا ذلك دور آواز بس يومين ويلي وتغرضه وقال إذا بخير ورسيه أغذي لشانه لا تورط الشانه وتغرضه إلي مشهور شي فديزوي فقتلوه زي ولا قتل ثم أبوه حتى إذا منتابيش وكان رجل درون خذي والكنا فلما أدركونا قلت له أبرك شاب صملا فكون له صملا فبارك فعل خيط ما بزان وراته كبشيكم دخلتنا فتخللوه بالسيوف من تحتي فماذا لا عندنا فتور ولا خيط أولا حتى قتلوه وأصاب أحد الرماح طبق دخمكلا عبد الرحمن بن حفظ منتهى غسر خوف الله ولا قدمك قال عبد الله سمعوا صالحا وإبراهيم وضعف شابتي ودعني اليوم الوكيلان فما كان معلومة بدت توكيلكم أغيثل خلطة ولا قدمات عليه توهم وقد أثر في ميزان موضوعاته كي شابتي وما خبر هذا تيجي موكيل ده سر قبض مجلس كي أنا أجيب وكيلا فيها. أنا في المجلس من سعيد بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن زيد عن أبي أيوب في وادي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجلا على كذا فجاء من سعيد فيقول له هذا دخل يقول دخل سعيد رسول الله والكيلو ثابتي يأخذ الصحابي والصحابي بثلاث فقال لا تفجر في الجمع بكلامه وما كان في الإسلامية ومن ذلك ذات يوم السري وكيل ما يوزنو كبار مثل فمثل كي او زیادت رباد ها اور اوکے یو وکیل دی او تا یو سړی دی وکیل چې زما دا غړي چې له تراوا دا یو وکاله او یو غړي چې له مړه کېده څه وکړي الاله ولې کته چې دی خو په الاله ول وکیل کې نه په سره ول دې کې فائدہ ده او دا دلالتن رضا دلالتن دا مردار شي بیا مو وکیل خپه کېده دیوالي الاله کړي به وکړم دا به یو راعي وکیل یو چا تموت چې وی یو شی پاتې دیږي ذبحه دای ذبحه هغه تموت سره لګيږي او اصلها فاسد یفسدو سره لګيږي ما يخافون رسو ولا تدار چې وکیل دی هغه عمل کوي چې پکې صلاح د موکل د مالی اگر که موکل وته اذن نه کړی هغه عمل وایي ذكر دلالة رضا موكل لهم وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال سمع باطل قال أبو عبد الله كان وقال أنه من يتبع بن مالك يحدث عن يتبع بابن مالك ناخذ أي خبر هذا وكيل في قياس أو خدم ضرب حكوا لي شيء
او فكان يقول في جعل شان في الإمام وإسلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عنه كأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا خلي دفع إذا فأمره بأنها فلا الفديرة كده بينا مو دفع في المكان كما قال صلى الله عليه وسلم وهو كان الشهيد الطريق الوكيل والطامح كي يكون كل شيء أو كتني تغييرات كل شيء وكتب عبد الله بن عمرو إلى قدمه محرمان لكن ناظر وتوالي إذا ما يجوز اختيار ولا وجه أو لتغيير عبد الله بن عمر أن يزكي عن أهله جسده فتر وصغير وكبيرنا إذا ما صغير وكبير مثلا فتر وكذا فتر والقول بالسري وكيل كل شيء ما تفسيره كنا كفاية عبادات مالية ومحظوكي تأثير قادم هم دبل بلاس كل شيء. شبابين. وبين قال حسنا بنا قال حسنا بنا قال بنا إذا كان صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول فقال أبوهم فقالوا إنه كان يجونه على ألسنتنا. تعرفون سريع وكيل كل ولو ورقة. أبوهم فقال أو فجني الله بك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك يا أبو وكان في كذلك يقولون والتول ما يسري وكيل. وبه قال حسنا سليمان بن علي قال حسنا إبراهيم الله تعالى عنه أن من أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتساءله تحت خبره وتوفيرون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في الإنسان حق البري وكيل قوتي ولا ورقة فقضاء الذي بعدنا. يا أمر المؤمنين فقال أنظر بين بينكم عقل مقدان أو إذا ورثين وكيل. ما تقول زي وصلت هيبة كومبوليشن. نقول هذا وكيل لا شو وكيل ده هيبة كومبوليشن. ذيك موكل ده هيبة كومبوليشن وكيل ده. يا يو سفارشي هذا وكيل كل يوم خمس سفارشي ده هيبة كومبوليشن. إذا وهب شيئا لوكيل أو لوكيل قوم أو شفيع قوم. الشفيعة فوكيل بجازة لوجد قول النبي صلى الله عليه وسلم حوازن سعيد سألوه المغانم فقال نسيبي لكن ما جاء من سر رستاشلا ولكن وفد راغب وكيلان دخل القوم في غمر البيت شيء وبخر تقول قوم ده بارك شابه وإن كان حسنا سعيد وكان قال حدثني من قال حدثني وكان بشان حيوانا ووضعنا وانا حكى والمسلمين مثلا أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حجاه وقال المسلمين فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الحديث إليه تقول فاستغفر فيفتح من ولمن ما تعرف الانتظار والصوم الشفيع والانتظار وقد صار انتظارهم بلا شيء كلا وقصوا طائف لما تبين لهم رؤوسهم ما تقسم كل شيء لما ندري الصحابون الأقوار يا ما نقوار يا قد بشيء قوار فإذا نشأت بما تقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في يسار الله الإمام وحده ثم قال ما رأسي يقول ما لا يقضي على الشاق ولا تأذيه وإني قد أجمع أرضي من سلمه وما أحد يقول يبدأ إذا ظلنا ولا واحد نقودك أو تصدق تلك فلا حسابي حتى ألا المنزل ورثه حتى نعطيه عوضه لي ونعطيه عوض كذا شيء هنا فرق يعني عوض ورثه أول أن يتكلم من الذي من ذا فليفعل يعني شابتي فقال الناس طيب حتى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا بما أدركم في ذلك بما يترجع حتى يحتاج ورقاكم ورقاكم أنكم فرجعنا نتكلم ورقاكم ورسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا عنه وقصيد وحده وقيل وكان شنا يمضي لو تريد الوكيل كيف لو بدأت كذا كذا فنمنا معها سوا كشوف فقير مسكين هذه كذا بالخيرات والسوا بس بعرف خلص فقير مسكين لزونا شيء يا شريك ما وكيل في جماعة الدكان شلوا وكسو خير ما راجع بيسير واري وأنا عاوز خلص ربيني موكيل كنا فعرف محمول لها فأنا أتفق ويتعرفون الناس وبه قال حدثنا في إبراهيم قال حدثنا يدل على صيد كرة ما هي بعضهم قليلا من فلكم كل رجل واحد منهم جاء بجانب الله تعالى ما أنا طيب من أبي رباح ابن جريج ولي وسلام الجر ويزيد بعضهم على بعض لم يبلغ كلهم طول الساعة يوصل الحديث نور طول جابر مثلا جابرنا لا أستاذنا مجرم جاء يوصل لجابر الشام ده على كل ما عمله صلى الله عليه وسلم فقال عليه ما قال بس يستر توي ها النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا فقلت جابر ما جابر يا أنا جابر فقلت إني أنا إلى السلام على كل ما كان يقول أنا أصلي أعطيه فضله من ذلك فكان
فذلك فكان من ذلك المكان أو لقوم خالد يمين وتكلم لك يرجو من خلق قلب يمين على غير تستاشوين خالد فالله من الذين فلما ذكروا من الذين أخذوا عن على أن يكون كل السماوات ومن خلق عليها فلعل ذلك خلا منها خاون بمرضي كون بني قال كل من النبي الاسلام بتفوسه بفكر طيبا غير عارف جواب کی لیکن استفاد دی پر روایت کام وقال منها ان ابي قد توفي وترك بنات میرا دور ان ذات خذوكم في هذه التجربه شيء كل بچی پایلی وخلا منها تخليه شيء تخليه سمعنا خاون سے مړي خاون د خدمت تجربه کړی ورپسې شاه قال فذلك فيك فذلك حسن فلما قدمنا المدينه قال بالله اخذ الاقبل فيه وفرقه وزده ما غزيالته وتري سمره ورقه فعود بنادا فعود باندې ورپسې شاه فاتاه اربع وزاده قيلات قال جابر غزيالته النبي السلام زمان اخوانه دي ذاکي دا مالک في عمر وما سره انعام دي قيلات نه جدا کېده قصيرات جابر بن عبد الله او اغینا ما ډیر عمر خوراک کوله کا ابو هريره چې څنګه خوراک اوس مولانا صاحب ما د ویلو چې دا خو دوه نقصان راغلی یو دا حقوق دې واغشت او بیا باید قاعده واغشت پاسه پاتې یا دې تو جواب ورکړي یو محمول لما قبل محمد تقریبا بل رسول الله مبارک مقصد دا غشتو نو خو واپس کړی او دریم بس کلی جواب بلم درکم هغه مخکې بیع نه و وعدد بیع و دلته بیع شو او بل دا چې بیع کې کوم شی شرط لګولي کوم شی قیمت لګولي او بیا قیمت دا غینه زیات هم شی ورکې رسته تبرعان نو ورکول شي لکه څه اختلاف نشته شابه او ایمان ورکیل کی په نکاح کې کولی شي هذا رسول الله مبارك وكيل لو سميع وكيل إذا ما لا كتاب خلص أو هذا خلص نتدين خلص وش قانون ده جلك يعني حساب ده وكيل في التصرف كل مستحق هم كل شيء ده كل شيء وكيل تجمعان لما شيء خلص كذا معين مدة وده قرار في خلق كذي وبالتالي فشيء كذا فقرض خلاص خلصي او څوک په نغد خرڅي ها وقال رسول الله وعلى حدثنا قلنا محمد بن جنان بما رضي الله تعالى عنه قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فاتني اتي فجر نحن فاخذ وكل ما الى قال الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاني محتاج وعلم يوم وعلم الى فقال كان خطا فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال في الكلام قال قلت يا رسول الله ان حدث ومناسبه سبب السلف وكيل التكافؤ فکاردا و چې دا غلی نه نبی رسول الله دراوسته رحم الکرام او پیغمبر هم په کارون چې ولې پرې خاور ورته په خیر دا کیږي یو وکیل داسې قسمه یو غلا شي له کولا او تدخل غلا ولې کوي ها او طالب حفاظت پرې شه دي کنه یا تاویت نه او بل دا چې دا دې پرې چې غلط مال راوړي خیر دا قسمه تصرفات دی قال أما المكثرة رضي الله عنه من يقول يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خيار فاسد وكذا يقول من كان انتظار فقل يا قوم إذا تعرف أن الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى في مكان وعلينا 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 فأصبح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قال قل يا رسول الله شكرا شكرا وعلينا فأحبه وقال يسلمه فأما أنا إنه مكثرة رضي الله عنه وكان فجاء يقول من فأخذه فقل يا قوم إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أحسن كان في كتاب وتأمر وتولد على الجميع وأيضا في أن ينفق الله فيه الله الذي هو في أساس فقال أحسن في الله لا إله إلا هو الذي حتى تسمع الآية وإذا كان إذا يزال عليك من الله فقد ولا يقول كيف أنا حتى تجده فأصبحه فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كيف الآية فقل يا رسول الله لا أحسن يحمل بما يفعل الله بها وقال الذين قالوا إن قال أسألني إذا وجد اللهم لا إله إلا هو الحي القيوم وقال لي لا إله إلا من الله حسبنا ولا يشرك بما حدثت وأنا حدثت
أو صحابة خير حديثان وذكي فريقها أو الكذوب قد يصدق أصلا مشهورة خيرها تلك موكل بعقاصدة كينو بيع عينيسي بيع باطلة هو تقني بوكيلة هذا تعجب ووحي وليكي إذا تمول أوه يا بسيها أو في مثل أو ما يوصل وكيل في جلك هذا وقفت عن مسلمان توجسوا كريه للإخوانات كي دمر بقدر الضرورة للإخوانات كي تعطي وسيفا نفقات سورات في عمل كي ويمكن صديقا دوستا ويأكل بالمعروف ودمر مال بدنوه الجراء تمال دال في جمواري في نعم لا عمر هذا قاوها متأصل مالنا دمر بديوني جسمه فقد ركب معي بجدار فيه क्या बचे عمر لما كذا قال الكل بين هلايا والكل أهل مكونا क्या बात है बड़ी नाज़िर है तो उन्हें बहस का मौका और इस तरह में मजीद हाँ और सारी खुद हज पूरी जान عن ابن حزم وفيما رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا بينها وسيل حد وركون شيء كان نشي وركون أصل كذا وناس وكيل نوعا دا قاضي شو ده طرف النبي عليه السلام تجيشو دي قاضي ده ها وبه قال حدثنا ابن سليمان قال حدثنا ابو وحديث في يوم ايوب عن ابي ابي ولد عن ابي قال يا ابي محمد شاربا عمل يشتري وما شاربا للخمر انا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في البيان يقول قال فقد راينا ذكر لا هو وكذا من قامت تحكوا بشيء ما هو كذي وهي مضروبه واجب क्या बताइए क्या कातिल का बदन वाला हला वकील की बहरम से जब्त था خلال الساعة وكيل سوي لكن في ولا جسم ده خوخي يا غير كذا يا سلام في كتاب ولا لشيء يا خير هو رسول الله مبارك يوم جسم ده خوخي يا سكينة رسول الله مبارك دونه هذا الزمان ما هو يجعلها في أقاربك وبني عمك شبا عن سفر لكن أنا على سفر يقول أنا أقول أنا سفر سيد من يجمع وكان حباب ولي يبقى وكان مستشر من المستشر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بما لم يكن طيب فلما نزل من أحد وكان لما كتب أنا ما كنت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله إن الله يقول في السبيل لن ترى من أحد فكل ما كتب من أحد الله يسير فيحارب من أحد باطنی برات اختتام کې زخرفه کې اشاره شوه لکه ذخیره د مرګ نه پاتې ذخیره کړي د مرګ نه پاتې یا به د مناسبت د باب تاریخ ورسول الله مبارك في طريقه وقولها وأنزلنا هذه الأمر من قال يا رسول الله فقدنا أبو معاذ في قائل وبني عمي سلم وكان ما يشوف الله يوم أنا رأيت بالنسبة ونحوها وبه خلقتنا محمد بن علي خلقتنا كلنا من قول الدنيا من أين أمريكم عن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم كما أولى به كما الذي هنا في أحد المتصدقين